نو پلار یو ځل روان دی کور ته نږدې شو نو یو سړی ورپسې راغی دې مولیانو باندې خو خلک نخرې هم کوي که نه سړی ورته ملا صاحب له غوندې ودرېږه امام صاحب ورته ودرېده هسې وي تا نه یو تپوس کوم ستا خو پلار بله ورځ وفات شوی دی وی یو مور خو دې کونډه ده وی یو وی دا مور دې ماله نه په نکاح کې دا ما ته په نکاح که اوهو دا خبره خو دې تا ته او ما ته څوک وکړي دې پیغور نه خورې خدای ما او تا وساتي دا د غوښتو دا طریقې او مور غواړي زوی نه غواړي اوس که ما غوندې سړی وي که نه غوټ پټ به دا بشریانو جد کړی و دې به مولې سر له را پرېښې نو بس ولېږه چې غونډ د اخرت ته په یو منټ کې ورسوم چې داسې غر دله راوبروم چې یاد وساتي ویلی شي تاسو ته څوک دا خبره وبکي د زندګۍ ټول عمر کې دا خبره درته څوک وکړي والله چې سر وله مات کې چې ستا مور کونډه ده او پلار دې مړ دی او ما ته په نکاح کا امام صاحب ډېر حلیم و دې بس یو بله واقع ذهن کې راله یو ورځ راغې د غرمې اوده شو او غرمې ګرمې بره بالخانه کې چت کې اوده شو یو سړي ور وډباو حالانکه د شریعت او د دین مسله دا ده چې چا سره ملاقات کې د هغه د ملاقات وخت به ګورې بیټې مه به نه ورځئ د هغه لحاظ به ساتئ د کوربه زه وایم چې خلک وایي د میلمه حق دی بلکل حدیثو کې ثابته ده خو د کوربه خیال به هم ساتئ د کوربه به هم دا نه چې اوس د شپې په 2 بجې ورځې ور دروازه ډبې او ملا صاحب خو ماله راونه ولې کوي کې مې بیګا چرګه پروت و چې څو بورقې ته وباسم لکه چرګې پسې د خدای چرګ کا اوس ته نیمه شپه ملا را پاسې او که راونه ځي نه که نه اوس لوی سړی شوی دی اوس موږ له چته راوځي نو تا خو اوسه پورې کمپیوټر ته ناست یې او ټي وي دی که ته نو اوس ملا صاحب اوزګار دی زه دا موبایل د شپې بندوم د مخکې شپو کې یو د الله نه کلو پاتې شوی و 11 نیمې په کم 12 بجې وټنګېد هېر شوی مې خدای پاکه څوک دی چې مې راوچت کې یو سړی وي جي ته مې لکه د خوبه وویستی مې نه نه زه تا ته ویښ نخ چغناست یم مې دا د خوب وخت دی د خدای بنده هغه وایي ګنده رښتیا وایي وی د مسلې تپوس مې رانه کاو مې ګړی سره شته وي او مې څو بجې لاول خو د بجو تپوس کوم وي په کم 12 مې د ورځې که د شپې یا داسې لږ غوندې پوه شو وي معافي غواړم جي مې ته اجره کې ناست وې بیټک کې ناست وې او ګپ شپ به دې لګاو یا به تاش کو یا به دې لډو کوله او اوس ملا صاحب درته یاد شو مې وکیل نه به دې وخت کې تپوس وکړي ډاکټر ته به دې وخت کې ټلیفون وکړي چې دا مازدیګر دی وایي که نه وایي مولیان خو ښه خلک دي به هر کیف د کوربه خیال به ساتې د ورو امام صاحب بره اوده دی غریب او خولې پې ماتې دي پکې ایر کنډیشن خو شته دی نه وله راکوشو چې راکوشو ګرمي ده مونځ شوې 2 بجې دي غرمه ده برخوردار خیر دی څنګه رالی یاره جي دي یو مسلې تپوس مې کوم هوا یې څه مسله وه وی ارانه یېره شوه مسله یېره شو یاده مې وه خو یېره شو ورېږه سوچ کوم یاره جي دې وخت کې مې ذهن ته نه راځي امام صاحب ورته په خوږه پسته وایي ښه بچې چې ده کله درته یاده شي بیا راشي امام صاحب بره بیا کوټې ته وخته چې کوټې ته وخته لږ ساعت تېر شو اوده شو سترګې بیا ورلې بیا ور وډبېده اوهو او دا کچه خوب نه چې سړی وباسي ماشاءالله دی بیا راکوشو چې راشکوشو دروازه کلو کو بیا هغه سړی ولاړ دی وی هغه مسله مې یاده شوه نو بیا رالم خوایا اوسه پورې خو مې یاده وه په دې لاره خو رانه بیا یېره شوه رښتیا ووایه چې تا سره څوک دا کار وکړي څه جلب ورسره کې مخبر شیرجان والا معامله به هغه لوبه به ښځه بچې چې بیا دې کله یاده شي نو بیا راشه بیا لاړ نو سړی ښه څوکۍ ته ولاړ دی چې لږ ساعت تېر شو او بیا اوده شو بیا دروازه وواله امام صاحب بیا وله راکوشو چې راکوشو ورته څنګه بیا هغه ولاړ دی بچې څنګه وی چې هغه مسله مې یاده شوه ښه وایه څه مسله ده وی مسله دا ده چې یاره د انسان دا لوی او د سماتې دا خوږ دی او که تریخ دی مسله ناشنا مسله ده
لوی دسمات خوب دی که تریخ دی نو که ما ته ویلې وې که نه نو ما به ورته څه وې ما به د ټټۍ ته ننوځه او ښه مضبوطه دماکه وکړه لوی دسمات ښه ډېر وکړه او بیا وسکه مونږ ته به عمل ووې اوس د دې خبرې خو همدغه جواب یې مناسب امام صاحب ورته څه وایي بچی چې تازه نو خوږ دی او چې اوچ شي نو بیا تریخ دی تازه نو خوږ دی او چې اوچ شي نو تریخ دی سړی ورته څه وایي وی تا سکلی دی ګور څومره سپک الفاظ هغې انسان ته دا سپک الفاظ وایي هغې انسان ته چې کوم انسان ټوله ورځ د رسول الله مبارک په حدیثو کې مصروف دی انسان پورې دا ټوکه کوي چې کوم انسان نظر ټوله ورځ د رسول الله مبارک په حدیثو کې او د قرآن په استخراج د مسایلو کې دی هغه انسان سره دا کرتب کېږي چې کوم انسان ټوله شپه خپل رب سره جړاګانې کوي دا سوچ مونږ کې نشته مونږ قدر کوو خو د موټر قدر کوو مونږ قدر کوو خو د بنگلې قدر کوو من قدر کو خود جیدات قدر کو من قدر کو خود کارخانه قدر کو اوکا دا مسلمان دا قدر ردی خدای نمانی کئی خو قدر دا پٹکی موکا الکه خبر ٹکوم که غلطه کو قدر دا اغا چاو کا چی دا چا پسینه که دا اللہ قرآن پروت تے ولی رسول اللہ مبارک دا انسان متعلق وی کہ دا ما پا امت کی بہترین خلق دو ڈالی دی یو اغا چیسی نا کہ دا خدای قرآن پروت تے بلغا کہ دا شپے نور خلق دی او دے اللہ تا ادری گو پسلگو سلگو ورطا جاڑی امام ابو حنیفہ کی دا دوال پراتے دی دا قرآن حافظم دی سینہ کے دا قرآن الفاظم پراتے دی دا قرآن علمم سینہ کے پروت تے او دا شپے جڑام پسترگو کے او پزڑ کے پراتا دا بی بی ہے وہی بی بی چې کله به تهجد وکړل نو قبلې ته به مخ کړئ منظر مې اوس هم په سترګو کې دی بی بی وایي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بی بی نو قبلې ته به مخ کړئ نو اوږده ږیره وه او تکه سپینه وه نو هغه ږیره به یې داسې د لاسو کې ونیوه او په چغو چغو په سلګو به په جړا شو او یا الله ابو حنیفه تش لاس تاله در روان دی خدایا ابو حنیفه سره ګوري اسم نشتا الله یو شی دی چې ډکی د ګیری سپین دی د ابو حنیفه د دې سپینو ډکو لحاظ بساته د جړه کې به بانګو ویل شو داسې سړي سره دا نخري کېږي دا ټوکې نه علماء پسې شروع دي دا ټوکې نه ګیری پسې شروع دي ما ته مخکې پرون نه بل ور دی ولک ټلیفون پرون نه بل جیتانا میں یہ وظیفہ غوختے وہ خواقی وظیفے کارو نہ کرو ڈاکٹر نہ کلار شي او نسخه ویلی کی او کارو نه کی نو بیا وته دا نه و چې هغه پیس واپس راکا هغه خپل وسو کو نو دارو پتا برابر نه شنو موږ سوکو او وظیفه کارو نه کو نو ما تو خاندل مې ولې هغه ټلیفون هغه پیسې 2 روپے واپس غواړي سر نه وی دا مطلب مې نه دی کبل راته وخه مې څه د پاره مانه خو یې ردا یره وی چې مور مې چا کرم دي خلک ورته وي چې استاد دوی شیخ کوړې دی لور نه ورکو سونه سپک لفظ دام نه چې ګیره د پمخ دام نه چې شیخ دی څه ورته وای شیخ کوړې دی اګیره استهزاء بشیره په قلار کې نه خدي نشتا پارام کې شیخان رسول ګیره ورکه خدي ورکه چا شیخ کوړې اګیره استهزاء دا چنه دی چنه مولانا بی جگر سے بدا خبر کولا دا چنه مړ دا چنه مړ می دا غنوري دي ولی دا مونږ کوم طرف ته لاړو تاسو ټول نه په شریکه یو تاسو کوم جواب برا کوي دا جون مونږ له چارا کړی الله شوق سره جواب غواړم جون چارا کړی دی الله مرګ د چاله اسکري الله چې چارا کړی دی الله عزت چارا کړی دی الله ذلت د چاله اسکري الله روغ صحت چارا کړی دی الله بیماری د چاله اسکري الله نو ولې خدای پر ټوکې کوي زما دوست چې څوک سپک ګوري دا ماته سپک کتل د خدای دوستانو سره ولې اشنای نه جوړه د خدای دوستانو پسې سپک ولې ګوره مدرسې پسې کنزل ولې کې علماء پسې سپک ولې ګوري خدای نه یریږي الله ولې بدی کې مکاوه
ظلم مکو ظلم جاتے مکوا. نو حضرت امام ابو حنیفه دغه سړی دی، دغه سړی ټوله شپه خدای ته جړه. نا سړی ورته څه وایي؟ وی تا سکلی دي؟ امام سے ورته نه بچې ما خو نه دي سکلی، خدا چې تازه نو مچان پې بنګېږي او مچ خوب شي له راځي، نو معلومیږي دا چې دا شی خوږ دی. او چې کله اوچ شي نو مچان بیا نه راځي ورته، نو معلومیږي دا چې بیا خوند بدل شي. سړی فوراً ممکن ده چې خدای نیولې وي، خو چلې وکړو زر امام صاحب پو باندې لاس کېښود، معافي غواړم جی معافي غواړم، خو تاوان دې راله راکړه، ډېر لوی تاوان دې راله راکړه بچې، ما دله سنګ تاوان راکړه. وی دا د یو جومات کې ناستو نو په دې باندې باسو چې امام ابو حنیفه ډېر صابر سړی دی او که سفیان ثوری ډېر صابر سړی دی. نو ما وی اډر صابر دی. بل مرګری وینا امام ابو حنیفه صابر دی. ما وی ګورو چې صابر دی او کده ز معلومات کوم. نو کې امام ابو حنیفه صابر چې دومره پیسې بدل کوم او کاغه سفیان ثوری ډیر صابر او تبرکه. نو اکشه تاو غټ ته ډیر صابر او خطه انعام می بیل او معافی غواړم، معافی غواړم، تعالی ډیر تکلیف ما دن کړ، تا د ډیر سپکه ما وې په دې مقصد د پاره مې قمه قلیباز خلک غریب په بل طریقه د معلومات کې دی شو، معافی غواړم. صابر ډیر زیاتو. بهر کې هغه سړی راغی امام صاحب ته سوی وی مور دې کونډه دا پلار دې مړ دې نو کمال دې په نکاح راکړه. امام صاحب وی الحمدلله، اے دا خدای حمد به په سخته کې علی او پراته کې به مخلی. دا څه ده کنه ده؟ الحمدلله چې زما د مور د پاره رشتہ رااله. ګور خپل لکه خدای وی دخلین او قتل الحمدلله چې د ما مور له رشتہ رااله او ته وی عدت ام تیر دی هغه سړی وته وی او دې مور ته وی چې را دا مې مور چې مور دې ډېر ښکلیم ده خاوند پلار دې مړ دی عدت تیم د مور تیر شوی دی او مور دې ډېر ښکلیم ده اورېدلې دي نو کمال دې په نکاح کړه. وی الحمدلله چې مور له رشتہ رااله. خو بچې اختیار خو زمانه د مور دی. نو ورځم تپوس ته کوم کړی وي د ته په نکاح کو او چې امام صاحب قدم واغشتو دې سړي په دې خېټه دړ شو او چغې کړې او هو خېټه مې دړ ده او لاندې اقځې پریوت ساتي ودا. من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. رسول الله مبارک فرمائی چې زما دوست سره دشمنه کې ما طرف نه اعلان جنگ. الله وی حدیث قدسی دی، الله وی حدیث قدسی دی، ترمذی کی حدیث تے کہ ما دوست سر جنگ کے اللہ وی اعلان جنگ ما دا طرف نے اعلان دیتا تا دا جنگ او دا خدای جنگ بیا دا سے جنگ نہیں قسم پا خدای کا دا خدای دا یو گوڑ ماشی مقابلم سوکو کی. نمرود تا گورا ڈنگی ویرستا دیو گورا ڈنگی ویرستا ٹول لاوری پا مخاغشتے ہو لاور اگا خجینا کیا چی بربندی بگر دے دے بورقی شاٹ شوئے یو ماشی مقابله چانه شو که کولی شي نشي کول په یو غاښ دې دل راشي والله چې څونه چغې وی. یو سړی ما ته وی ډېره موده مخکې ما ته وی چې جي غاښ مې خوږېږي او هغه بوډا سړی و غاښ خوږېږي نو مې نور ته څه غواړې د څو کال وی 100 کاله په دې غاښ تا لکه د میچن د دنیا خوراکونه مې زده کړل او دې خوړل بس یې که نیک بخت 100 کاله د غنم مې دکړل ډوډۍ د مې دکړه سیوانې د مې دکړل غوزان او بادام دې په مې دکړل نو مې د میچنې پل خو چې یو شپږ میاشتې استعمال شي یا جلندې پل نو خلک یې لري کې بله ورته واچوي نو 100 کاله دې په منونو پټنونو رزق مې دک او خېټې ته دې دننه کو تل بیا د خدای شکر نه ادا کوي. خدای مونږ سره څونه ښه کړي دي څونه الله مونږ سره احسان کړی. یو کتاب مې کته نو هغې کې لیکلي چې اوس الک و د هغه پیدایشي دا د سترګو باڼه نو سترګو را باڼه نه دي دی پیدایشي نو ډاکټر لرل چې سترګې مې سوځي ډاکټر سترګې ورته صفا کې دارو ولیکل بیا لاړ څه موده پس ډاکټر صاحب سترګې مې سوځي وی بچې دا دوړه ده په دې فضا کې دوړه ده خاوره ده په دا فضا کې نو ته سترګې وینځه نو هغې غریب به سترګې وینځلې بیا ډاکټر لاله ډاکټر صاحب سترګې مې سوځېږي واقعي په دې فضا کې دا دوړی که ته د شوکیس نه صفا پلیټ هم راولې که نه او لاس دې پکې لږ راښ که دا لاس له لږ دوړه راځي که نه یا په دې مخ باندې ته لږ لاس راکاږې نو ته خو ډیران کې نه ګرځې په سړک ګرځې خو خامخا دې مخ باندې دوړه ګرد راځي نو دغه دوړه دې سترګې ته پرېوځي
سترګه وینځه. نو هغې غریب بس چې سوځېده 100 روپۍ وینځله، سوځېده بله دا وي ډاکټر صاحب اوبه پې بدې لګي، سترګې وسوځېدلې. ډاکټر ورته وي زه ورسره څه وکړم؟ وایي دا سترګو د دې بڼو داسې مثال دی، زه به مثال درکړم لکه دا موټر د شیشه باندې ویپر نی، ویپر خو مو لیدلی دی که د موټر په دې شیشه چې کله باراني او شیشه خړه شي نو هغه ویپر روان شي نو هغه دغه ته لرکوي، هغه اوبه هم ته لرکوي، هغه دوړه خاور هم ته لرکوي. دا باڼه هغه کار کوي. تا دې سترګې له چې کومه دوړه راځي نو دا ویفر قدرتي طور اټومیټیکلي دا لقیږي را لقیږي، هغه دوړه خاوره سترګې ته نه پرېږدي. نو ویفر دې نشته نو کاکاجي موږ درسره څه وکړو؟ الله یو د سترګو باڼه د سترګو څونه حفاظت کوي. یو زما دوست ډاکټر د غوږونو ډاکټر دی، هغه عجیبه خوشطبعه دی. نو ما ورته وویل چې ډاکټر صاحب زما دا غوږونو کې خیرې کېږي، وایي دا قدرتي دی غوږونو کې خدای یو قسم تیل او غوړوالی پیدا کړی دی. د څه دپاره؟ وایي دا پرده دننه ډېره زیاته نازکه ده نو هغه خیرې ته دې تیل لار کې ګیر کړي چې دننه پردې ته ونه رسېږي. قدرتي دا ډېر ټوقي دی. یو بابا راغی ما ته وایي چې خبرې نه اورم. ما ورته وایي چې سترګو چې مې وکتل مې ستا پرده شلېدلې د غوږ پرده بدله بدلوم، بله پرده درته لګو. پروفیسر دی. ما ته وایي چې په 100 پیسې به په 1.5 لک روپۍ 1.5 لک روپۍ به راکړې تاله بله پرده لګوم. وایي نه 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 اجت مې نشته هسې مرمه، اجت مې نشته هسې مرم. وایي ما ورته چې بابا مرګ نه پس دی ورته اجت دی، مرګ نه پس مې څه اجت دی؟ وایي چې هغه نکیر منکر ده نه په قبر کې تپوس کې ته نه اورې څه چل به کوې؟ هلته به باندې کوتک کېدي او ښه به دې وډبئ. او وایي من ربک او ته به غوږ ته ګوتې کې. او وایي ما دینک دین دې څه دی؟ او ته به ها نو ها سره به دې برابر کړي. بابا دې وخت کې د پردې ضرورت دی. کون به ملته جوړي ښه هر سړی به هلته اورېدل کوي. بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې مونږ له خدای اندامونه سترګې روزې دا خدای را کړي دي. دا الله قسم په خدای په مونږ ډېر لوی احسانات دي، ډېر احسانات. نو دا خدای په خپل ولی خفه کېږي. یو سړی فقیر غوندې سړی په لاره روانو، یو جنټلمین غوندې پتلون والا هغه سره ښځه روانه ده او باران دې چقلې دي په دې لاره کې، بارانه باران دی ولاندې چقلې دي. نو دا غریب خو په منډه روان دی، شلېدلې سپی دي شړپ شړوپ یې خېږي. دې ناګانه چې شړپ یې کړي چې ته په ډنډ باندې خپه کېښوده او هغه ساس کې ټول د هغه جنټلمین په هغه محترمې ورغله، محترمې ټولې جامې سخاش شوې. جنټلمین چې ښځې ته وکتل چې خدای اوس خو واده لرو او دا خو ټولې جامې سخاش شوې او ښځو خو په جامو ځان له نخریب کړي د واده دې ورځې له او ځان نه مسله ده جدا ځان نه باب دی. خدای دا سوچو جنټلمین لاس اوچت کو چې شوق شو دا فقیر په دا مخ خدای دې بې خو بس کوته ګوره ټوپونه دې جوړ کړي دماغه محترمه دې ټوله ولاړله دا بې خوده دا ته په دونچاقو ګرځې. فقیر ښه مضبوط غریب وو. ښځې چې وکتل ښځه هم خفه وه خو چې دې ته وکتل چې خاوند خو زما دپاره څپېړه وویسته نو هم خوشحاله شوه، نمبر یې جوړه شي. دی غالي دا فقیر غریب روان دی څپېړه خو یې خوړه. هلته بارانو یو الوی الوا پخ کړې وه، تاله وختي ولګاو او الوی وی خدای چې لومبې څوک راغی نو یو جام پی به خیراتي ورکوم الوا به م ورکوم یو پلیټ. سهار وختي بعد یې کوي دا خیرات. دا غریب پې ورغی چې ورغی لوی ته هلکه دلته راشه چې ورغی نیغه د خو مخ مګال ته څپېړه یې خوړلې ده. وایي ها پلیټ یې ورته د الوا ډک او جام پی م وله ورکړل، الوی م واله او پی مسکل. نو چې اخوا شو نو په خلط خلط په خندا شو، چې په خلط خلط په خندا شو ځان سره اوس هلکه خاندې ولې؟ نو وایي خدای عجیبه خدای دی ده، عجیبه معاملې دي دي، عجیبه کرتبونه دي دي. یو خوا څپېړې راکې بل خوا الوا راکې، یو خوا څپېړې راکې بل خوا الوا او جام پی راکې. خدای ناشنا نخرې دي دي ها ناشنا لوبې دي دي. هلته هغه سړي ښځه د مټه ونیوه چې بیخ دې وده چې دو چې دا جامې دې بدلې کې ټولې خټې چې کور ته لاړل سینګه او کور ښځه خو کور جامو بدلولو باندې شوه او سړی په پوړو به راخته چې څو قدمې واغېښتل بره خو چې شړق شو را پرېوته چې را پرېوت دقه سټې ولګېد او مات شو مړ شو. او خاوند دې مړ شو، خلکو را منډې کړې وایي دا خو په لوی غم وړې د مغه فقیر جوړ خیرې کړې دي.
دا خاون سنبالي په خپل ځای خو یو فقیر لار ورشه هغه راولې معافي ترې وغواړو هسې نو اوس په موږ څه چلو نه شي په بچي به څه چلو نه شي په غم ونړو هلکو منډې کړې په کومه لار داسې لار دی غریب روان دی اوس حلوا خو خوړلې ده اوس ډکي په غاښونو کې وایي او ځان سره خاندي خوشحاله دی حلوا خو خوږ شی دی که نه زه اکثره د خپلو شاګردانو ته وایم چې رښتیا خبرې حلوا ټوله تاسو خوړو بدنام پې موږ یو مولا پې بدنام او جګړې پې والله دوی کوي ما په یو فنکشن کې ولیدل په فنکشن کې مونږ خو ښه مدیدار ورته کینو او یو شاګرد ورولېږو نو هر سره له راوړو ښه په اطمینان یې وخورو او دا خلقو لکه د خرو د حیواناتو ورپسې منډې وایي نو یو مې پکې ولیده چې هغه ځان ته په کاسه کې وریجې مچولې دي غوښه یې مچولې ده او د پاسه پې دومره تلواره ده چې څوک رانه شیخ خلاص نه کړي د پاسه پې پیرني مچولې ده هلکه داسې او مولوي صاحب ښه چې دا شیخ خلاص نه شي نو واقعي دا فکر مې ښه په واده کې حلوا وي که نه نو په واده کې یو یا دوه یا درې مولیان او باقي ټول تاسو یې وخورئ تاسو بدنام مولا او ما خو خپلو شاګردانو ته ویلي دي چې کم ځای درته چا حلوا درکړه او پلیټ ته خلاص نه که ما به نه بخلې اخره پورې به شی ځای ته رسئ چې په ګوتې وساتئ ولې هسې هم پې بدنام وي نو کمبخته ولې نه خورئ که لږه وخورئ خلک وایي مولا خلاصه کړه خوره او زه کله وایم په دې حلوا کې خوراک کې زمونږ ثواب کېږي او ستاسو پکې نه کېږي نو زما یو ملګری دی هغه وایي ګوره ځان ته ترخزو واله خو یو حلوا د ستا ثواب کېږي او زما نه کېږي ولې څه جهل دی پکې مې ګوره ته د سویټ ډش په نیت خورئ د عظمې په نیت یې خورئ او زه چې خورم زه په دې نیت خورم چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الحلوا والعسل د حضور پاک حلوا خوښه او شات یې خوښ نو دې د پیغمبر د خوښې په نیت خورم ځکه زما ثواب کېږي دې نه پس که شات خورئ او که حلوا خورئ نیت به څه کوئ چې دا د حضور پاک خوښه قسم په الله حضرت انس رضی الله تعالی عنه هغه یو ځل مو روټۍ خوړله روټۍ کې د کدو ډکرې پرتې دي د کدو وی رسول الله مبارک د کدو ډکرې خوښې وې روچتولې به نو چې زه پوه شم چې دا خو یې خوښې دي نو ما به د خپلې مخې نه د کدو ډکرې راغېښتې او د حضور پاک مخې ته به مې کېښودې وی قسم په خدای چې هغې نه پس مې کدو ډېر زیات خوښ دی دا زموږ علما لیکي چې د رسول الله مبارک د عادیاتو اتباع دا زموږ دپاره سنت ده نا سړی ورپسې لاړه وایي ته کاکاجي دلته راشه او ځان سره خاندي چې خدای سپېړې م خورم حلوا م خورم سپېړې م خورم او ګرم پی م خورم ځان سره خاندي سړی لاړ وایي دلته راشه وایي دغه سړي ته چا ووالې وایي یو وایي خیرې دې ورته وکړئ سړی خو مړ شو وایي ما خو خیرې نه دي کړی وی نه نه ته څه نه وایي معافي ده نه غواړي وایي ما نه څه له غواړي خیرې دې وکړې وایي قسم په خدای که خیرې مې کړې وایي سړی ولې مړ شو وایي سړی ځکه مړ شو چې زه د خدای دوست وم د چا دوست وم د الله زه ووالم دې سړي او زه د خدای دوست یم نو الله په خپل دوستانو خفه کېږي د ماله سپېړه راکړه خدای غله سپېړه ورکړه کنه خو د ده سپېړه هغه وه چې د ما مخې لږ سور کو او د خدای سپېړه هغه ده چې هغه یې ذوالقندار ته ورسوه بړې من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب علماء سره مینه کوي علماء سره محبت ساتي علماء سره قدر کوي د علماء لاسونه ښکل کوي د علماء پټکي ښکل کوي علماء له دعاګانې غواړئ خپله ډوډۍ پې وخورئ ستا ډوډۍ چې مولا کمه وخوړه قسم په خدای دا برکتي ډوډۍ ده واده پې خپل خشته کا سارې دعا له راغواړه مړې پې خپل خشته کا دعا له راغواړه کور پې خپل ډولې کا چې دې جوړ کو استاد جي راشه دې کې پټې دعا وکړه هیرونو دا مشران دلته ناست دي پخوا به خلکو داسې کول که به نه کول کور به جوړ کړه نو طالبان او عالمان به یې راوستل نو پکې به یې ختم هم وکړو ډوډۍ به یې پې وخوړله او هغوی به ورته دعاګانې هم وکړلې مقدمه و دا چل به یې کو که بیمار او نظر به پکې ختم وکړه عالمان به یې راوستل شیخ ختم شو اوس هغه سیز پسې څوک نه دي نو پیسه شته خو برکت نشته دولت شته خو ټینشن ختم نه شو اب خلک روزګار ناست او پیسه نه وه خو سکون او اطمینان علماء سره مینه او بچو نه عالمان جوړ کې
یو بچی مولا کے یو بچے علموں کے پر خپلو بچو لوڑا مالی مانے کے دینی مدرسوں کے داخلے کے اور دامن مالی بال کے اور حافظانے کے اور دی سوئی یہ ڈوڑے بدا کمی رزق بدا کم زینائی نو زویم تی روزی دا چا پلاس کے دوایا شوق سروائی روزی دا چا لاس کے دا زما قسم پا خدای چی علم پیو کی خدای بخکولی روڑے ورکی سپولا خدای ورکی سپولا خنجرانو لخدای دا غی مناسب ورکی کافر لخدای ورکی طالب خدای نظر کی اور خدای دیر غیرتی دی